ته کتاب چاپ کو زمون چوټیانی وی او ما صرف نحو فقه اصول لا ختم کړی و منطق ته می اراده وا نو شیخ القرآن ته لاهور ته کتاب چاپ کولو لا ما زم در سره زما وی راځه موږ روان شو د شیخ القرآن دا عادتو چلو په لاره ته او چاته به مرګري نو هغوی ته به ودرېده سلام به یې وکړ ویې بچا نسکټ ناوخته دی او کار مې دی خو ملګری به یې ولیده کله به ټیم و چاګۍ ورسره وڅکله قاضي شمس الدین رحمت الله علیه ګوجرانوالا کې و محله مجاهد پورا کې او قاضي شمس الدین په دیوبند کې صدر مدرس پاتې شوی و بهترین عالم او لنډ سبق به وي نو زه شیخ القرآن سره ومه موږ قاضي شمس الدین رحمت الله علیه څخه لاړو هغه سره یې وه د هغه بیټکې هغې کې کېناستو خبرې اترې وشوې نو قاضي صاحب د شیخ القرآن نه تپوس وکړ وی دا څوک دی نو هغه وی دا مې بچی دی طیبه وی دی څه کوي نو شیخ القرآن ورته وی طالب دی سبق وایي نو ما نه یې تپوس وکړ ما ورته یاد دا کتابونه مې ویلي دي نو یې کار له به څه کې نو ما زم به منطق به وام نو شیخ القرآن ته وی دی ما څخه راولېږه زه به ورته ووامه نو شیخ القرآن ما ته وکتل وی څنګه وی خوښه دې ده او ته وی ما جي چې ته کوم ځای ته وایې زه به هلته ځم نو چې ستا کوم ځای خوښي ځکه یو ځای ما ورته ویلي زه هلته ځم سبق لا نو ما ته غوسه شو هغه وخت کې ډېره چرچا وه د هغه ځای وی په ارام کښېنه هلته به نه ځې بیا وروستو ما شیخ القرآن ته دعاګانې کولې شکر دی چې زه یې د هغه ځای نه منې کړی وم نګال دې تللی وم بیا به یې راباندې استازی دغه و او بیا به ما غږ نه شو کولی نو شیخ القرآن ته ما ویل ستا چې څه خوښوي ویل زه یو کال دلته پاتې شه ټیک ده ګینې زما پنجاب خوښ نه و په سبق لا خو شیخ القرآن مې دلته پاتې ما ټیک شوه منګه واپس چې رالو ما بستره وتړله او زه لاړم ګوجرانوالې ته زه چې ورسېدم قاضي صاحب طالبانو ته الفیه وې اوس هم هغې کې یو حاکم نومي دی هغه ژوندی دی ما سره کله کله رابطه وکړي نو هغه عبارت وې نو قاضي صاحب دا طریقه وه چې طالب به شعر ووایي نو هغه به مطلب ووایي نو طالب ته به یې مخکې وایه نو هغه به بیا شعر ووایي ته به مطلب ووایي بیا به طالب ته یې ما ته واورو نو هغه به واورو نو زه ناست وم تنوین کې بحث و قاضي صاحب د هغې نه تپوس وکړ تنوین څو قسمه دی نو هغې غلی شو نو زه هغه صاحب تللی یم نو ما ورته وویل چې زه ووایم یا نو ما ورته وویل دوه قسمه دی دا ده بیا بل تپوس یې طالبانو نه وکړ بیا ما جواب ورکړ نو قاضي صاحب ما ته وویل ته الفیه کوم ځای ویلې ده ما جي الفیه نه ده ویلې پښتانه الفیه نه وایي پښتانه کافیه وایي ما کافیه ویلې ده الفیه دې نه ده ویلې ما نه وی ته به الفیه ما نه وایې زه منطق لا تللی وم ما ټیک ده چې ته وایې نو الفیه کې سبق کې زه کېناستم یو دوه ورځې چې تېرې شوې ما ته ویل نن ته عبارت ووایه ما یې ښه نو چې ما شعر به ووایي قاضي صاحب به مطلب ووایي چې مې واورو ما به ورته هغه ریپیټ کړ دوباره کړ ته وبه مې وي قاضي صاحب به بل ووایي بیا به هغسې قاضي صاحب له مزه ورکړه نو ما ته وي نور کله به یو طالب وي ما ته بس عبارت به ته وایي ما ښه چې زه به یم تر دې چې کله کله به ما قضا شه کلي ته به رالم چې به لاړم قاضي صاحب به وي زور سبق وایم یوجي راځه چې چې ووایو نو په لاره به روانو بازار ته ما به شعر وی قاضي صاحب به مطلب وي په لاره به روانو سبق به وایي نو زه چې کلي ته رالم
کتابخانه کې ګرځېدم چې د الفیې شرح چاته وګورم نو ابن عقیل چې شرح لیکلی د الفیې هغه مې وموند ته نو هغه مې ځان سره واغسته نو ما به د شپې مطالعه کوله نو ما به ابن عقیل وکاته ښه چې سهار سبق راته اساني نو په الفیه ابن عقیل په شرح د الفیې کې اکتو باندې لیکلی دي یا لیتنی کنتو صبیا مرضعا تحملنی زلفاو حولا اکتا ارمان دے چه زما شمی پایرودون کے تحملنی زلفاو حولا اکتا اولا بولمان زلفا وینزی او کال پورا اذا بکیتو قبلتنی اربان اذا ظللت الدهراب کی اجماع او کله چې زرو کې دما ټول را پسې جړل او کله چې ما جړل نو ټول کولو له مسلور زلا نو دا شعر چې راغی ما چې وکتل نو پای کې د حمل معنا پلاس کې لبولو او زلالت په معنا درو کېدو دواړه زموږ د مانو تاییدو نو سار چې مونږه سبق وې نو ما قای سره ته ما جی یو ځای دې زمې پوهېږم نه که تا پې پوهه کړم په څک کې ما جی کتاب کې راوړ کتاب نو ما ابن عقیل راوړ چې وې کته تاسو شرح ابن عقیل سما چې ما کلی نه راوړی دا وې ښه ډېر خوشاله شو نو ما دا شعر ورته راوړو نو قای صاحب چې وکته نو وی خندل نو ما ته وی دا خده مزیدار دی انا چې ما په لږ پوهه کا په معنا وی خندل چې شوی راځي چاته کړي نو ما ته وی دا شعر په معنا خو ته ښه پوهېږي دا څه خبره ته واځي په نه پوهې په دا ما ته دی وی چې ما په پوهه کا نه چې نه پوهې نه زه پوهېږم خو دې کې د څه مطلب دی نو ما ورته وی چې دې کې مې دوه مطلب دي وی څه ما زما والد صاحب چې کله قرآن درس کوي نو چې کله دې ځای له راشي حولین کاملین لمن اراد یتم الرضاعه نو هغه مذهبي انفي ثابتوي او هغه وایي مدت د رضاعت 2.5 کاله ده په هغې باندې هغه دلیل پیش کوي د سوره احقاف آیت نمبر 15 په هغې کې حمل دی نو هغه وایي دا په معنا د لاس کې لګولو او په دې دلیل پیش کوي د سوره مریم 20 آیات خو دا شعر ما نه اورېدلی د پلار نه نو چې دا مې ولید نو دا هم د هغې تایید دی دلته هم حمل په معنا د لاس کې لګولو راځي او موسی علیہ السلام فرعون ته ویلی و انا من الضالین زستانه رک شوی وم ضلالت په معنا د روکېدو نو د قرآن آیاتونه زما والد صاحب راوړی خو دا شعر نه ویلی نو ما چې ولیده نو دا د تایید دپاره ډېر ښه چې اذا ظللت الدهراب کی اجمعا قایي صاحب چې دا واورېدل د حدیث طالبانو کمره کې به دیره وواته کسه هغوی ته اواز وکړي راشئ وی د یو مشتاق نوم بلو راشئ چې ټول رالله وی کښېنئ ماسخوتن و جومات صاحب کې موږ ناست وو مونځ شوی و نو قایي صاحب ما ته وی دی ته دا قرآن د آیات ووایه او حل یې کوه ده په دې طریقه نو ما د قرآن د آیاتو د بقرې او بیا په دې طریقه مې حل کړ مذهبي انفي هغه ثابت کړ چې 2.5 کاله مدت د رضاعت ده نو قاضي شمس الدین رحمت الله علیه طالبانو ته وایي مونږ چې ټول علما د پنجاب را جمع کړي نو د شیخ القرآن مولانا محمد طاهر په طرح کې راځي هغه له الله داسې علم ورکړی دی دا کور دا د قرآن کور دی وی چې په دې کې زوی ته قرآن داسې زده که نو پلار ته به څنګه زده او د شیخ القرآن تعریف ډېر زیات وکړ او د شیخ القرآن چې هغه ډېر کار کړی په پښتنو کې
او غلا الله ډېر ښه علم ورکړی ما یې بس ماله دکه پوره وه